أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أحل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. سورة الانعام 145 نمبر آیت. په دې آیات کې توبیخ او رټل د مشرکانو د چې کوم د ځان نه سيزونه حرامول او ځان نه به سيزونه حلالول د هغوی لپاره توبیخ دي، رټل دي. الله تعالی نبی علیہ السلام ته وایي قل ته ورته ووایه لا اجد جزنمنا فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه. په هغه څه کې چې ماته یې وحی شوی ده محرما یو حرام ساروی، کوم سارو کې چې موږ بحث کوو چې بده کې دا حلال او حرام دي، هغه زمونږ د موضوع والا ساروی چې کوم دي، زمونږ ذریعہ بحث ساروی چې کوم دي، نو هغه کې حرام بالکل نشته. علی طاعم یطعمه، پر یو خورون کې باندې یطعمه چې خوري دغه لره، الا ان یکون میتة، مگر دا چې وي مردار. دغه ساروی حلال ساروی چې کوم دي چې کله دا مردار شي ذبح نشي په شرعي طریقه باندې ذبح نشي، نو بیا حرام دي. او دمن مسبوحا یا ینا بهیدون کی، نو کما دغه پاکو سارو کما بهیدون کی نه چې دغه مردار، او چې کما بهیدون کی نه ده هغه پکې هم پاکه ده. لکه سارو چې کله ذبح شي هغه کما ینا مړی کټ کول سره لاړه توي شو، هغه لاړه اخ بل مازه یې نه ده، حرامه ده، استعمال یې منه ده. خو چې کوم کټ کول په ټیم کې پر رګونو کې پاتې شوی دغه دمن مسبوحا نه ده، کم جوړ سره ښکاره کیږي، ناغه بل مازه هم نه ده او حرامه هم نه ده. نو په حلالو سيزونو کې یو څه چې کوم دینه مردار حرام شو، هغه ساروی چې په خپل معنی مړ شي. دویم هغه یې نه چې کوم بيدون کې، او لحم خنزير یا غوخه د خنزير، د خنزير غوخه هم حرامه ده، او خنزير د دې وجه نه حرام دی. په انه رجس، یقینا دا پلیتی ده، ګنده سیز دی، د دې د بنیاد ګنده دی. نو په دې وجه د هیڅ شی استعمالول د شدید نجس العين ویل کېږي، تر دې چې د یختو اړډو کې سرمان هیڅ شی به کار نه راځي، هر شی مردار دی. نو دا درې حرام شو. او فسقا احل لغیر الله به، یا هغه ساروی چې سبب د شرکی، سبب د ګناي، هغه په دې طریقه باندې چې आवाज شوی په هغه باندې بغیر د نوم د الله تعالی په وخت ذبح کولو کې، هغه ساروی حرام دی چې د لولو په ټیم کې د الله تعالی د نوم نه بغیر په هغه باندې بل نوم یاد شوی او سبب د شرک جوړ شوی دا ساروی. نو کم ساروی چې سبب د شرک شي هغه ساروی خوړل هم ناجایز بیا، نو دا څلور حرام شو. فمن اضطر، نو هغه څوک چې محتاج شو، احتیاج بری طریقه باندې د دولګي نه مړ کېدو، غیر باغ، بغیر د بغاوت کولو نه. بغاوت ته ویل کېږي چې کم د ضرورت نه سیوا دی خوري، یا د ضرورت نه یا د خوراک په ټیم کې داسې خوان مزه او ذایقه پکې معلومه، دا نه ده چې دولګي نه مړ کېږي، دولګي نه مړ کېږي، خو ذایقه پکې معلومه. ولا عادل، او نه زیاتې کوونکی، زیاتې مطلب دا چې ضرورت نه علاوه بل ټیم کې بیا نه خوري، دا ولا عادن شو. اگر ضرورت نه علاوه بیا عادت جوړ شوی دی بیا خوري، نو دا عادین دی، زیاتې کوونکی، دا ناجایز شو. نو دغه مردار ساروی، دغه منه ساروی چې کوم دی، په دوه صورتونو کې خوراک جایز دی. په یو صورت کې چې کله سخت محتاج د ولګي نه مري، شرایط پیدای چې دغه وخت نه ذایقه خوان مزه نه حاصلای، د ضرورت نه سیوا بزان سره نه اخلي نه بخوري دي، نو بیا جایز دی. دا تصریحات د امام ابو حنیفه رحمه الله نه دغشن نقل دي، اگر چې د دې په منصور غیر باغی ولا عادن کې د مجتهدین لږ باشته. د امام شافعی رحمه الله په کومه قوال شته دي، خو موږ د امام ابو حنیفه رحمه الله قول په دې وجه نقل کوو. د دې څو وجوهات دي. یو دا چې د امام ابو حنیفه رحمه الله با اجتهاد با علمیت او تقوا باندې د امت اتفاق دی. اهل سنت والجماعت په دې باندې اتفاق د لوی عالم لوی بزرګ تر شوی دی، تاریخ کتابونه باقي باندې گواه دي. دویمه دا ده چې امام ابو حنیفه رحمه الله په اجتهادي مسایلو کې احتیاط دومره کړی دی، خواري دومره کړی ده چې در سوریختو یا 3800 کسانو کمیټې د مجتهدینو جوړه کړې و. کوم مسله کې به اختلاف راغی د ذریعہ بحث مسله براله چې هغه کې د قرآن او حدیثو کې صریح حکم موجود نه و، دغه مسله مجتهدین ته وړاندې کړله، ابو دې باندې بحث شروع شو، مجتهدینو په بحث کړ، محدثینو
او داسې هم شوی د یوه مسله کې پوره میاشت بعد شوی د میاشت بعد حل شوی ده نو دومره احتیاط باقي مجتهدینو نه دی شوی هغوی څه د خپل سر باندې اجتهاد کړی دی خو د مجتهدینو کمیټې د باقي مجتهدینو سره نه وه نو په دې وجه د امام ابو حنیفه رحمه الله اجتهاد په دې وجه باندې ډېر بهتر دی درېیمه وجه دا ده چې په دې باره کې د مسلم شریف روایت او د عرفجه رضی الله تعالی عنه په حواله سره قول نقل د نبی علیه السلام نبی علیه السلام فرمایي چې کله د یو ځای مسلمانان په یو شرعي مسله باندې متفق شي او یو بل کس ورته بله شرعي مسله راوړله هغه هم شرعي مسله راوړله خو بله کفري مسله نه ده خو دغه شرعي مسله چې دی کومه راوړله د دې په وجه باندې په هغه امت کې انتشار او اختلاف پیدا کیږي او دغه مخکینۍ مسلې خلاف کیږي نو دا چونکې دې سره امت اختلاف پیدا کیږي اختلاف د امت دا ناسور د امت دی مصیبت دی نو نبی علیه السلام وایي دا دومره سنګین جرم دی چې فقتلوه دا کس قتل کړي دلته کې خلک د امام ابو حنیفه رحمه الله په مسایلو باندې تقریبا متفق دي اختلاف پکې د چا نشته که اختلاف وي نو هغه خلکو اختلاف د چې کوم د فرق باطله او ذریعه سر خلک دي نو په دې وجه د امام ابو حنیفه رحمه الله د تشریحات مطابق دغه ترجمه تاسو ته وړاندې کړه فإن ربك غفور رحیم یقینا رب ستا بخون کې او رحم کوونکی دی په دې مجبورۍ په صورت کې الله تعالی تاسو بخیم په تاسو رحم هم کوي او تاسو په دې معنی نه نشئ چې تاسو مردار خوړل شکر ضرورت او سخت ضرورت وعلى الذين حادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا دا بل مسله د يهوديانو د جرمونو او د هغوی سزاګانو مسله ذکر کیږي او ورسره د خبره هم ثابتېږي چې په هغوی باندې چې کوم څیزونه موږ حرام کړي د دې مخکیني تېر شوو حرامو نه علاوه زیاتي دا دې دپاره چې خارمون ولا سزا ورکوله دوی مجرمانو سزا ورکوله ګنې څیزونه دغه څیزونه هم په حقیقت کې ګنده او حرام نه وو خو دوی موږ ځکه منې کړي وو او چې تاسو به یې نه خورئ چې دوی جرمونه حد ته رسېدلي وو د هغه جرمونو په وجه باندې الله تعالی وایي وعلى الذین په هغه کسانو باندې حادو چې یهودیان دي حرمنا موږ حرام کړي کل ذي ظفر هر خاوند نوکو د دې د حکم دا و چې د کوم شي نوکي نو که دا څاروی دی که دا مرغۍ ده که دا هر شی چې تاسو به یې نه خورئ نو په دې باندې اوښان حرام و ځکه د اوښانو کچې نوکي تیرې نوکي په دې باندې بتي ایلی دا څیزونه به حرام و تاسو به یې نه خورئ ځکه دا نوکي لري دغه شان چرګان د دې نوکي شته دی نو کل ذي ظفر دا څیزونه په یهودیانو باندې حرام ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما او په غواګانو او په ګډو بيزو کې موږ حرام کړو په دې معنی وازګر دغه دواړو چې د غواګانو د ګډو بيزو وازګر په تاسو حرامه تاسو به نه خورئ الا ما حملت ظهورهما مگر هغه چې انختلی په شا دغه دواړو پوري د ملاکه ماړو کې چې د غوا یا د بيزي نو بده کې چې کم د املاړو کې پوري کم وازګر ختی نو خیر د جایز تاسو ته پرده خوړی شي اویل حوایا یا کوم چې په کلمو پورې نه ختی کلمو سره کوم یو ځای وازګي نو ولدا خوړل جایز ده د نه علاوه باقي وازګ تاسو قطعا نه استعمالوي تاسو باندې مانه شو او مختلط بعزم یا هغه وازګ چې ګډوډ شوی دا اډو کې سره په واس نه ختی اډو کې نه بیلیږي نه نو دغه هم جایز و اډو کې پورې نه خطرې وازګ جایز و ولدا به ګم خوړی شي دین علاوه په نور ځګر کې بغواخه بیلوي لری کوي به نه خوري حرام دي دا را بیلور کافي ګران کار دی او دا حکم مدید لپاره دی وجه سخت شو الله تعالی ذلک جزایناهم ببغیهم دا حرمت دغه شزونه د دې وجه نه جزایناهم چې مون بدلا ورکول دوی ته ببغیهم په سبب د سرکشی د دوی معنی دوی حد درجه سرکش شوی گمراه شوی نو مون ولا سزا ورکول نو دا حکم په سخت کړه ګران کړه ودمو وإنا لصادقون یقینا من رښتونی یو فإن كذبوك کده نسبت دروغ یو کو ته پیغمبره ان ساده مسائل تاسو راونه منل بیا مې ویل چې بهره حرام دي صایبه حرام دي حام حرام دي رضانه حرمتونه بیان ثابتول نو وقول ته ورته وای ربکم ذو رحمت خاون رب تاسو خاوند رحمت واسعه فراخه نو بده وجمانه هر مجرم په وري نه رانسي تاسو راونه نیولای ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين او نشي بندول عذاب د الله تعالی عن القوم المجرمين قوم مجرمنا خو چې کله عذاب شروع شو پر او رحمت ختم شو بچا باندې نو بیا دغه عذاب مخه د سوق درې نشي د عذاب رامن کولې نشي نو دا تخویب شو چې په الحال خدا تعالی د گزاره کې ستنوي ځکه الله تعالی د فراخ مهرباني خوند خدا خبر هم یا ساتج د الله تعالی عذاب مخه د سوق درې بیا هم نشي که عذاب باندې شروع شو پر نو بیا خرابېږي نو تخویب شو د دې لپاره چې دې خبرونه